چې چرته چا ګستاخی وکړه نو د ټول امت اجماع په دې باندې ده چې دا سړی مرتد واجب القتل دی او دا وسره مورا که چا وې چا دغه سړی حمایت وکړو چا د مقدمه لړا وکړه چا د سنگ واغستو چا د طرفداري وکړه دغه سړی مرتد واجب القتل دی کوم وکیل د مقدمه لړا وکړه کوم جج د کیس واغستو او یا یو عالم راغی عالم غټ مفتی راغی او دته وی چې تا ګستاخی کړي دلیل راته عالم راغی عالم غټ مفتی راغی او دته وی چې تا ګستاخی کړي دلیل راته وغیا کوم مولا چې تینه دلیل طلب کو دغه مولا مرتد واجب القتل چا په پیغمبر پسې کنځل وکړو چا د پیغمبر په شان کې نور بد الفاظ استعمال کړو چا صحابه کرامو ته بدوي چا چې نو د نبی عليه الصلاه والسلام بیبيانو پسې بدوي چا پسې بل څه خبره وکړه خو د ګستاخی خبره وکړه ودا سړی مرتد کافر زنديق نو اور پاکستان آرټیکل سی 295 کې دا آرټیکل قائم کړی دی چې ګوره د پاکستان په آئین کې بدای چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو سی آرټیکل 295 کې دا لیکلي دا ته چې دا سړی به واجب القتل کیږي خلک راپاسي د امام الانبیاء سردار دو جهان خاتم الانبیاء داغه شان کی ګستاخی کیږي ټول مسلمانان پاغه باندې چپ پاتې شي سره د مليانو هیڅ ونش د دینه مخکې د خدای غړیر شي شوی وس بیا کیږي یو مولا نه غږیږي یو مولا سنوي یو عامي سنوي یو مسلمان سنوي او بیا وی خیر ده توبه یو باسره صرف په دې باندې مختصر خبره کو به نور باندې مليانو ډیری کړی چایا ګستاخ رسول څه سزا ده توبه قبليږي کنه قبليږي چاچه په پیغمبر باندې کنځلو کړه به را دي وی ګستاخی وکړه حافظ ابن تیمیہ رحمه الله بل کتاب وصارم المسلول علی شاتم الرسول کې غون باب قائم کړی دی کتاب المرتد یا باب المرتد کې چې څه ویلي دي چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه چا د پیغمبر په شان کې بد ردی ویلې چا په پیغمبر پسې کنځل وکړو چا د پیغمبر په شان کې نور بد الفاظ استعمال کړو چا صحابه کرامو ته بدوي چا چې نو د نبی عليه الصلاه والسلام بیبيانو پسې بدوي چا پسې بل څه خبره وکړه خو د ګستاخی خبره وکړه ودا سړی مرتد کافر زنديق دی د مرتد حکم مو اوره د کافر مو اوره د زنديق مو اوره حافظ ابن تیمیہ وی اصارم المسلول علی شاتم الرسول کې هغه وی چې دغه سړی دا کرا وستلی شي او په دغه ټیم باندې د ګستاخی پسې فورن توبه وباسي وی د توبه قبول نه ده دا سړی به چې دین وجل کیږي او سربته قلم کیږي حافظ ابن تیمیہ وی د کوم سړی دی هغه وی چې دغه سړی به قتل کیږي او وجل کیږي وا اگر کدی توبه وباسي امام ابو حنیفه رحمه الله وی کچر د چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه د پیغمبر په شان کې بد الفاظ استعمال کړو د صحابه کرام مبارک غلط الفاظ استعمال کړو وې د دې سړی سزا او توبه صرف یو د چې سربتی جدا کیږي یو ګوره ګستاخی وره زموږ علما په دې خبره باندې پوېږي نه یا کېدی شي کوي نه ګستاخی دوه قسمه ده یو شاعر الله پسې خبرې کول دي یو په الله پسې خبرې کول دي د الله په کتاب پسې خبرې کول دي پدې پسې استهزاء کول دي یو په پیغمبر پسې بد اراده او استهزاء کول دي دا ډول کې فرق چا چې په الله په کتاب پسې بدوي د الله د کتاب به حرمتي وکړه د الله به حرمتي او بد الفاظ استعمال کړو په شعائر الله پسې بیا ادبي او بد الفاظ استعمال کړو دا سړی مرتد دی خو دل به 3 ورځې ټیم ورکول کېږي که توبه وسره توبه به قبول خیر ده الله پسې بدوي 3 ورځې ټیم بول ورکوي کو چا په پیغمبر پسې بدوي نو 3 ورځې نه چې 3 سکند ټیم وتم نشي ملاوي دی بوجره کېږي د پیغمبر په شان کې ګستاخی په باره کې توبه قبول نه ده امام شافعی رحمه الله وی کچا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه سړی مرتد واجب القتل دی امام احمد رحمه الله وی کچا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه سړی مرتد زنديق واجب القتل دی دارنګ امام مالک رحمه الله وی او هغه سره دا خبرم لیکي خپل کتاب کې چې ګوره دا وره چې چرته چا ګستاخی وکړه نو د ټول امت اجماع په دې باندې ده چې دا سړی مرتد واجب القتل دی او دا وسره وره که چا وی چا دغه سړی حمایت وکړو چا د مقدمه لړا وکړه چا د سنگ واغستو چا د طرفداري وکړه دغه سړی مرتد واجب القتل دی
کم وکیل د مقدمه لړاو کړه، کم جج د کیس واغستو، او یا یو عالم راغی، عالم غټ مفتی راغی او دته وی چې تا ګستاخی کړي دلیل راته وغایا، کم مولا چې تینه دلیل طلب کو دغه مولا مرتد واجب القتل نه. دا پیغمبر بشان کې چې ګستاخی وکي دا خبره وره، د الله بشان کې وکړه دا غي ټیم شته، دا قران باره کې وکړه دا غي ټیم شته، شاعر الله باره کې وکړه دا غي ټیم شته، لیکن چې د پیغمبر شان کې ګستاخی وکړه دا غي ټیم بیا نشته. کتابونو حواله او درې سلور وایم مختصر چې کچرته چا شکوک او شبهات دي. ګورا علامه شامی فتاوا شامی کې بدی باندې غون باب قائم کړی دی، باب المرتد کې دا غي حکم ذکر کړی دی. حافظ ابن تیمیہ صارم المسلول علی شاتم الرسول باب المرتد کې د دې حکم ذکر کړی دی. الدر المختار پاغه کې چې د علامه صاحب دا غي حکم ذکر کړی چې دې سړی سم حکم دی. او دا کته کې کتابونه پرې د شان ورشا کشمیری لیکلي دي چې نو اکبار الملحدین کې یا بل کتاب لیکلي دا نه چې غټ اصل ول ذکر کې دا ما تخطول پکې راځي. د پیغمبر شان کې چې چا ګستاخی وکړه ګوره دا وره دا یوازې زما کتوای چې د اسلام خبره کوي نو وره پاکستان آرټیکل سی 295 کې دا آرټیکل قائم کړی دی چې ګوره د پاکستان په آئین کې بدای چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو سی آرټیکل 295 کې دا لیکلي دا غي تحت چې دا سړی به واجب القتل کیږي. دا پاکستان آرټیکل دی کې وایي اکثر دا شکیږي چې دا مړه قرآن وی دا زړې خبرې دي، حدیث دا زړې خبرې دا قانون خلکو قصې دي وي دا بایګان، او چې آرټیکل له خبر راشي وس دا خبره بس دا د کمال خبره نه هغه د کمال چې تو د کمال وي هغه خبره مې ته موکړه چې ګوره آرټیکل بیا وګوره که چرته چا د آرټیکل نه میلاويږي یا لا وته نه میلاويږي ګوګل کې سرچ کړه، ګوګل کې تا ته وروالی ګوره خو دې باندې غټي غټي پتاوی لیکلي دي او هغه آرټیکل اعلان دی وضاحت کړی دی. نو آرټیکل سی 295 د لاندې دغه سړی واجب القتل ګرځي. د دې سړی توبه صدا دغه ده توبه چې دا نو هغه صدا دا توبه نه دا چې توبه واسره بس دغه توبه اداره چې دی بوجنه کیږي. دا د نبی عليه الصلاه والسلام په شان کې چې چا خبره وکړه نو ان شاء الله چې د نبی عليه الصلاه والسلام د مینې محبت خبره راشي داغه سره به ودرې کو کبه ودرې خامخا به ودرې کو چې کم سړی چې نه ودرې کم دام د دغه سړی په حکم کې راځي، دام دغه سړی په حکم کې. او د نبی عليه الصلاه والسلام په سنت باندې عمل کو، د نبی عليه الصلاه والسلام په طریقو باندې عمل کو، او الله دې وکړي چې د نبی عليه الصلاه والسلام ټولې طریقې زموږ په شپږو پټو وجود کې راشي. الله دې دا څوک چې د نبی عليه الصلاه والسلام ټولې طریقې زموږ په معاشره کې زموږ په علاقه او زموږ په ملک قائم او دائم شي.